أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. نانی درس کې به انشاءالله العزیز سورت آل عمران پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 18 آیات نمبر 179 او 180 دو آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه او الله رب العزت هیڅ کله بچنه نو هغه پرېګ نه دي مؤمنان په هغه حالات چې تاسو پیي حتی تر دې یمیز الخبيث من الطيب چې جدا کی چنه نو هغه ناپاک د پاکونه د شان نزول متعلق چې نو هغه لیکلي دي وای چې کله چنه نو هغه غزوه احد وشلو نو د غزوه احد کېدلو نه ورستو کافرانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو هغه فرمایل چې تاسو حق او سچ یې نو بیا تاسو په حق او سچ کې دو سره او سره ده دي چې الله رب العزت تاسو نه راضي دي او زمونږ نه ناراضه دي نو بیا ولی الله جل جلاله تاسو په مصائب او مشکلاتو کې اخته کړی او مونږه الله جل جلاله چې نو هغه په نعمتونو او راحتونو چې نو غیر الله کړی دي. دیم چې نو هغه دا وی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک مفهوم دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې زما باندې زما امت چې نو هغه پیش کړی شو سوره چې هم دی چې څوک به په ما باندې ایمان راوړي څوک به په ما باندې چې نو هغه ایمان نه راوړي نو منافقانو د دین استهزاء چې نو هغه وکړه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې د قشانت زما امت ما باندې پیش شو چې کم کسان په ما باندې ایمان راوړي او څوک به په ما ایمان نه راوړي نو دې چې دا خبره کوي نو دلته به چې د کم کسانو ایمان را نه وړل نو دته خو پته ونه لګیږي نو الله رب العزت دا آیاتونه را ولیکل یو جواب چې نو هغه په تیر درس کې چې نو هغه شوی وو الله جل جلاله چې نو پرنا ابل ورځین درس کې غالبا یا داغه نه یو ورځ مخ کې پاغه کې الله جل جلاله وی چې الله پاک تاسو د انعام او احسانات د دې لپاره درکړي دي چې الله جل جلاله چې نو هغه تاسو له په آخرت کې سزا نه دی جوړ کړي پرونی درس کې تیر شوی ول نو الله پاک چې نو تاسو له انعامات او احسانات د دې لپاره کوي چې یرید الله الله یجعل لهم حظا فی الاخره چې د دې په آخرت کې صحیح څه نشته جو دنیا ولا الله ورکړل وز دې کې الله جل جلاله دویم جواب ورکړي چې الله رب العزت د مصائب او مشکلات د دې د وجنه چې نو هغه راوستلو چې الله رب العزت پکې خالص مؤمنان او د منافقانو په منځ کې چې نو هغه امتیاز وکي جدا کی چې کم خالص مؤمنان دي او کم کسان چې نو هغه خالص مؤمنان نه دي منافقان دي نو الله رب العزت چې کله دغه تکلیف او مصیبت راوستلو نو دغه تکلیف او مصیبت په وخت کې کم چې خالص مؤمنان ول داغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پاتې شول او په دغه غزوه کې شرکت وکړو بلکې د غزوه د شرکت نه ورستو بیا چې نو هغه دا هم وکړل چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په همرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نو په مرګستیا کې همرا الاسد ته هم بیا دغه تعقب وکړل او 12 کیلو زینو اتمی له فاصله چې نو هغه په څه کړل او ال تیم لاړل د هغه زخمونو سره نو الله وی دا خالص مؤمنان دي او کم چې منافقان ولو
نو عبد الله ابن ابي او دغه مرګري 300 کسانو سره چې نو هغه چې دغه معمولی مصیبت او تکلیف ولیدل دغه سره دغه واپس ول او تختیدل نو الله مونږ د دې د پر راولو حتی یمیز الخبيث من الطيب چې مونږ نه پاک پلیت نه نو هغه د پاکارو نه جدا کو پاک یو سټ کو خبيث نه نو هغه بل سټ کو او دویم وما كان الله ليطلعكم نو وزدل چې نو هغه دا خبره سوال پیدا کیږي زین لرازي چې الله رب العزت د مصائب او د تکالیف باندې د انسان امتحان اخلي او د چې نو خیر بد نه جدا کولو نو الله رب العزت خو قادر مطلق ذات دی چې کله الله پاک قادر مطلق ذات دی نو الله پاک خدا دې سره ډایرکټ نه نو د وਹੀ په جوړ باندې ویلې شول چې نبی رسول الله والسلام چې نو الله پاک ورته ډایرکټ وਹੀ کړی و الله پاک ویلې چې دا کسان چې نو هغه مسلمانان دي او دا کسان چې نو هغه منافقان دي د دوی کې اخلاص ته او په دوی کې د اخلاص نه نو هغه کمې دي نو دا خو الله پاک ډایرکټ هم ویلې شلو نو دا مصیبتونه او تکالیف به ولې راولي نو الله جل جلاله دا غي جواب ورکو وما كان الله ليطلعكم نه الله پاک چې نو هغه چې خبر درکړي تاسو ته علل غیب په غیب باندې الله هر انسان ته د غیب چې نو هغه خبر نه ورکي ولكن الله يشتبي من رسله من يشاء الله په خپل پیغمبرانو کې چې چاته وغواړي نو داغه ته د غیب خبر ورکي اوس دې زینه چې نو هغه بریلیان دغه احسان نو هغه دغه مشر نو هغه احمد رضا خان چې نو هغه خپل کتاب الاعتقاد فی علم الغیب نو هغه قصدی سه نوم دی خو الاعتقاد کتاب کې هغه لیکل دی وای چې نو د الله پیغمبر دا چې نو هغه عالم الغیب والشهاده الله پیغمبر ته علم غیب چې نو هغه حاصلو حالان کې علم غیب دا چې نو هغه د کفر عقیده ده د پیغمبر د پاره علم غیب چې نو هغه ثابتول د پیغمبر د پاره علم غیب ثابتول دا چې نو هغه د کفر عقیده ده الله رب العزت نه ما سوا بل چاته چې نو هغه د غیب علم نشتی ځکه الله رب العزت چې نو هغه غیب د ځان سره خودلی نه یو غیب دی او یو اطلاع د غیب ده لکه غیب چې نو هغه دانی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام ته الله جل جلاله چې نو هغه د قیامت پورې چې کم واقعات وکیدل علامات قیامت نو دا اچا ته پته نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله رب العزت چې نو په ذریعہ د وحی ویل نو دا د غیب اطلاع ده یو غیب دی نو د علم غیب د پاره دو شرطونه دي شرط نمبر 1 دا دی چې دا علم غیب به د کس نو هغه ذاتی وي او ذاتی طور باندې علم غیب چې نو هغه پیغمبر ته هم دا علم نه حاصلو دویم دا دی چې د علم غیب د پاره دویم شرط دا دی چې دا به د ماضی حال استقبال لوی وړه هر خبره چې نو هغه ورته معلومه ذرات پوری بچنه نو هغه ورته دا ټول هر څه معلومي نو دا خو د یو پیغمبر ته هم دا نو معلوم لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ توبه چنه نو هغه کې راځي آیات نمبر 101 پاغه کې الله رب العزت وی چنه نو هغه په مدینه منوره کې بعض چنه نو هغه منافقان دي چې تاسو پیژنئ او بعض منافقان داسې دي چې دا غوي وس هم په ضد باندې ولاړ دی او تاسو ته پته نشته دویمو علمی غیب چې نو هغه ک پیغمبر سره وی مشهور واقعه چې نو هغه بیره ماونه ده چې به کومه کې چې نو او یا ته صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین قرا حضرات چې نو هغه شهیدان کړول نو کله الله د پیغمبر سره غیب وی نو الله پیغمبر به ولې د صحابه لګل چې دوی بیا او آلتی به قتلای بیا درېمو کچرته علم غیب پیغمبر سره وی نو بیا خو چې نو هغه حضور علیه الصلوۃ والسلام په کور والا اما عائشه رضی الله تعالی عنها باندې چې کله تهمت ولګیدلو او بیا دغه د براءت د پر دورو کو الله پاک چې نو راولې غلې نو بیا خو په کار دار چې حضور علیه الصلوۃ والسلام د کار سره خلکو تهمت لګولې د الله پیغمبر وی چې نه د قشانتی خبره نه ماته د علم غیب شته دا کار به د سیاسم کېدو نو معلومه دا شول چې علم غیب نه دی البته الله رب العزت په خپل وی ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک دا د غیب خبرونه دي خو مونږ ته دا غیچ نه نو هغه وਹੀ کړی دا نو پیغمبر ته د دې نه نو هغه د غیب علم نه ثابتېږي ولکن الله یشتبی من رسله الله د خپل پیغمبرانو نه بعض پیغمبرانو ته دغه علم غیب دغه خبر ورکي و من یشاء فآمنوا بالله ورسله نو پس تاسو ایمان راوړئ په الله او د الله پر تمام پیغمبرانو
رسوله الله و نبی رسول او او رسول دا د رسول جمع ده یعنی د الله د یو پیغمبر باندې کچا ایمان راوړلو نور باندې نه 1,24,000 کم او بیش دی په دې کې چې نو هغه په ټولي راوړو صرف د یو پیغمبر نه هم انکار وکړو د دې سړي ایمان چې نه هغه قابل قبول نه دی نو ځکه الله وی امنو بالله په الله ایمان راوړی ورسله او د الله چې څومره پیغمبران دي په ټولو پیغمبرانو ایمان براوړی چې د ټولو پیغمبرانو ایمان راوړل دا به الله د نجات ذریعہ مخکې چې هغه تفصیل سره مونږ ویلو البته رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې نو ایمان هغه تفصیلی دی او په ماقبل انبیاء علیهم الصلوات والسلام باندې ایمان چې نو ایمان چې نو اجمالی دی مقصد دا چې مخکې څومره پیغمبران تیر شي هغه ټول حق او سچ ول البته مونږ باندې کامل تابعداري هغه د نبی علیه الصلوات والسلام و ان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظیم الله وک تاسو ایمان راوړلو تقوا مو اختیار کړه نو تاسو د پاره به اجر عظیم دویم آیت کې ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله نو دې کې الله رب العزت واقعا سره نو د دې رب د مناسبت وې دادې چې شروع کې هم په دې صورت کې د يهودو د خباثتونو ذکر ولو او وس په دې کې دوباره بیا چې نو داغه اعاده کولای شي نو بعض کارونه چې نو هغه داغه ذکر کېږي الله وی ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم وی هغه کسان چې کم کسان بخل کوي شمتیا دي کوي الله دی ول سور کړي دی پای کې بخل او شمتیا کوي نو وی دی په دې باندې خوشحالي نه چې دا بد د پاره د خیر وي الله وی بل هو شر لهم بلکې دا بخل او دا شمتیا دا د دوی د پاره چې نو هغه شر دی دا چې نو د دوی د پاره ډیر بد دی ولی بخل چې نو هغه کې انسان وکي نو د دغه بخل په ذریعہ باندې د بخل سره چې نو مخکې حدیث مبارکه مونږ ویلو او چې فضائل صدقات کې هم د 100 پیری چې نو هغه تر شوی دی بخیل سره ترمذی روایت چې نو هغه د پای کوم راځي مفهوم دا دی بخیل سره د الله نه لري د مخلوق نه لري د جنت نه نو لري جهنم ته نو هغه نږدې وي سخی سره د الله ته نږدې وي مخلوق ته نږدې وي جنت ته نږدې وي او د جهنم نه نو هغه لري نو ځکه الله وایي چې دا بخل دا ښه کار نه دی بلکې بخل چې نو هغه دا ډیر بد کار دی بل حدیث مبارکه کې چې نو هغه راځي دا غي مفهوم دا دی چې د سخی د عابد بخیل نه سخی جاهل چې نو الله پاک ته خوښ دی او بیا چې نو هغه د شیطان قول دی شیطان چې نو هغه تاسو کړو چې په انسانانو کې ټول ټول نزيات چا نه یریږي نو شیطان مې سوچنه نو د هغه بخیل سخی نه چې نو هغه زیریږم د سخی جاهل نه چې نو هغه زیریږم او د بخیل عابد نه زیریږم وجه نو وجه دا ده چې کيو سره ډیر عابد دی د شپې عبادت کوي د ورځې روزې نیسي خو کله چې د بخل کوي نو د بخل نتیجه دی چې د الله د ذات نه یقین چې نو هغه کټ کیږي دوی کزو داشته شی ولګم داشته مال ولګم داشته پیسې ولګم داشته صحت ولګم داشته اولاد ولګم سچ الله ور کړی نو بیا کر الله را نه کې نو سبق نو د الله په ذات باندې توکل چې نو هغه کمیږي نو نږدې د چې دغه توکل د الله پاک د ذات باندې توکل د وجنه چې د ایمان نه هم لاس وایي نو وېزو چې نو هغه د عابدو بخیل نه دومره نه ریګم لکه څومره چې زه د سخی جاهل نه ریګم سخی جاهل مقصد دا دی هغه سره چې هغه صرف پرایز پورا کوي نوافل نه کوي نور د سیداج نه نو دا وسره نه خود د کې د سخاوت ماده نو زه د ریګم ځکه د انسان په الله پاک باندې یقین چې نو هغه کاملی نو چې کله د الله باندې یقین کامل نو د دغه کامل یقین د وجنه الله پاک بدل چې نو لوی درجه ورکي نو دی وجنه بخل چې نو هغه بدترین شي زه الله دې مونږ وساتي نو وای الله پاک وای هو خیر لهم دوی چې دا بخل کول دا مزنګ د پاره غوري الله وینا بل هو شر لهم دا د دې د پاره ډیر بد دی بخل څه ویل کېږي نو وای چې الله رب العزت کم شیزونه انسان باندې واجب کړي زکات عشر فطرانه نو قربانی دا شزونه چې نو هغه دې کې بخل کول کم چې د الله رب العزت د طرف نه واجبات او فرایض دي په دې کې بخل کول کمې کول دې ته لیکي کې بخل دا حرام دی او دغه سړي د پاره دغه سزا نه او یو بخل چې نو عام دی د نه ما سیوا چې نو په نفلی شزونه کې بخل نو هغه بیا حرام نه دی البته کراهیت پاغه کې هم شته
خو کم چې حرام بخل نه نو هغه دای چې الله پاک پرایزو کې چې نو هغه کیسه کول بخل کول او بیا د هغې سزا سره الله پیغمبر چې نو د هغې تشریح کړله سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه الله زر د چې توق به جوړ کړی شي هغه چې د بخل کولو په ورځ د قیامت حدیث مبارکه کې راځي الله پیغمبر چې نو هغه فرمایي وایي چې نو هغه د دې انسان باندې به الله پاک په ورځ د قیامت داسې مار چې نو هغه به مسلط کی چې د هغه به دوه خولې یو خوله به د یو وخت کې تاړه مشي بل خوله به چې نو هغه به بل وخت کې تاړه مشي دا به ورله چیچي او شلی به او د انسان ته به وایي چې انا مالک انا کنزک زستا هغه مالیم زستا هغه خزانه چې تا به د الله رب العزت د الهي دین د پاره چې نو هغه به تا به نه لګوله نن زه الله پاک پتا باندې چې نو هغه مسلط کړم حدیث مبارکه کې راځي ترمذی روایت د مفهوم دا دی چې لا چې نو هغه خصلتان لا یجتمعان فی مؤمن الله پیغمبر فرمای چې دوه خصلتونه داسې دي چې دا په مسلمان کې چې نو هغه نشي جمع کېدی نمبر 1 البخل نمبر 2 سوء الخلق یعنی یو بخل او دویم چې نو بد اخلاقی بخل او بد اخلاقی الله پیغمبر ودا د مسلمان صفت نه مسلمان کې چې نو هغه دا کارونه بنئ بل حدیث مبارکه کې راځي الله پیغمبر فرمای چې نو هغه دوه شیزونه لا یجتمع اثنين دوه شیزونه چې نو هغه دا نشي جمع کېدی فی رجلین په یو مسلمان سړی کې چې نو هغه الشح والایمان یو چې نو هغه بخل او دویم ایمان دا د مسلمان کې د مسلمان پړه کې د دوانه شزور نشي کېدی یا به پکې بخل وي او یا به پکې ایمانی نو ګویا چې کم سړی بخیل شو نو دا سړی د کامل ایمان نه خالی دی ایمان شته ځکه چې کلمه ویلې ده خو الله پیغمبر فرمای دغه ایمان چې نو د ادنا درجه دی دا ایمان چې نو هغه د اخلاصول نشي نو دیو جن بخل بدترین شی زه الله دې موږ دا غي نه وساتي استاد محترم چې نو هغه شیخ صاحب شیخ حمید الله صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه به د دې آسان علاج دادی وکړه چې تاسو د یو خبر یو مسله آیات اوري پاغه باندې عمل پاغه سات وږي نو چې کله تا پاغه عمل وکړو انده لپاره الله پاک نه هغه توفیق درکړي کله موږ ته نو هغه تاسو اوس دې چل وکړي چې کله تاسو مظهر کې مونږ چټي شي د چټي نه اورست بهر ته وتلې نو د خپل وس مطابق 40 روپے چار کېږي چا 2 روپے چار کېږي چا 15 روپے چار کېږي تاسو بدار حواله او صدقه وای کوي نو تا په د قران آیات په حدیث باندې تا عمل وکړو اوس کله تا په دغه وخت کې په دې عمل وکړو ورسته بدل بیا الله پاک چې نو هغه توفیق درکړي نو هر مسله چې راځي سړی په سنه عمل شروع کې الله نه غواړي الله پاک به توفیق ورکړي ولله میراث السماوات والارض وی الله ورسته دا جمله مفسرین وایي ځکه راوړله چې ګوره دا مال دا په آسه هم پاتې دی دا مال الله دې الله ته پاتې دی خلق مشران هم دا دنیا د الله د الله ته پاتې ده وس الله وی لله میراث السماوات والارض دا الله میراث دی دا الله ته نه نو هغه پاتې دی خو صرف په دوه طریقې یو دا دی چې انسان په خپل راوالي او الله ته حواله کی الله تعالی ورکړي دی په خپل راوالي صدقه کی الله ته حواله کی او دویم دا دی چې د انسان مجبورن پاتې شي اوس یو سړی چې نو هغه د لکاو کروڑاو مالک دی خدای به کې د الله د رضا کار ایسونه کی د دې کم حقوق دی هغه حق یو ادا نه کی نو دا نه پاتې کیږي یا خو به قیامت راشي او د نو هغه بلاړ شي دا ټول هر څه الله ته پاتې شي او یا دا چې دی به وفات شي نو کله چې دی وفات شو مړ شولو نو د مرګ نه اورستو بیا ورثو ته د مال پاتې نه شولو غیر اختیاري چې نه هغه پاتې نشو نو الله زکه وی لله میراث السماوات والارض چې دا بستانه اسیم غیر اختیاري پاتې کیږي الله ته نو خدانه چې ته په خپل اختیار چې نو الله لور کې چې الله په د دنیا هم در کې او آخرت والله بما تعملون خبير الله چې نو تاسو په عملونو باندې خبردار دی الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي ما كان الله ليذر المؤمنين ندي الله چې پرې بده مؤمنان را علامه په هغه حال انتم عليهم چې تاسو یې پاغه باندې حتا تر دې يميز الخبيث چې د ډاکني بنا پاک خبيث لرا من الطيب د پاک نه وما كان الله او ندي الله پاک ليطلعكم چې خبر درکې تاسو تعالی الغيب په غیب باندې ولكن الله لیکن الله پاک یشتبي غرکې من رسله لاقبل پیغمبرانو رسول
رسولانو نه من یشاء څوک چې وغواړي فآمنوا بالله ورسوله پس ایمان راوړئ په الله او دغه په پیغمبرانو باندې رسولانو باندې و ان تؤمنوا وتتقوا کچره تاسو ایمان راوړو تقوا مو اختیار کړه فلکم اجر عظیم نو تاسو د پاره د ثواب لوی ولا يحسبن الذين يبخلون او هرگز د خیال نه کې ګمان دي نه کوي کسان چې کم يبخلون شو بخل کې شمتیا کوي بما په هغه ساتهم الله چې ورکړي هغه ته الله پاک من فضله د خپل فضل نه هو خیر لهم چې دغه بغوروي د دوی لپاره یعنی دغه بخل بل هو شر لهم بلکې هغه بد دی د دوی لپاره سيطوقون ما بخلوا به زرد چې وابچول شي دا غوي ته هغه صاحب بخلو چې په بخل به کول به پاغه سره یوم القیامت په ورځ د قیامت ولله او د الله د پاره دی میراث السماوات والارض میراث د اسمانونو او د زمکو والله الله پاک بما پاغه ستعملون چې تاسو کوئی خبير خبردار دی ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه ندي الله چې پریک باندې چې مؤمنانو لره پاغه حالت چې تاسو پاغه باندې حتا يميز الخبيث من الطيب تر دې چې جدا کړي ناپاک لره د پاک نه وما كان الله ان الله پاک نه یطلعکم چې خبر درکې تاسو تعالی الغیب په غیب باندې ولكن الله لیکن الله پاک یشتبی غره کوي من رسوله د خپل رسولانو نه مې یشاء څوک چې غواړي فآمنوا بالله ورسوله پس ایمان راوړی په الله او دغه په پیغمبرانو باندې و ان تؤمنوا وتتقوا کچری تاسو ایمان راوړلو او پرهیزګاری تقوا مو اختیار کړه فلکم نستاسو د پاره اجر عظیم ثواب دی لوی ولا يحسبن الذين يبخلون ګمان دي نه کوي کسان چې بخل کوي بما پاغه ساتهم الله چې ور کړی هغه ته الله پاک من فضله د خپل فضل نه هو خیر لهم چې دغه بغوري د دې لپاره بل هو شر لهم بلکې هغه چې نه بد دی دا غوی د پاره سيطوقون ما بخلوا زرد چې وا بچول شي دوی هغه څه بخلو چې بخل کولو به پاغي باندې یوم القیامت پر ورځ قیامت ولله الله د پاره میراث السماوات والارض میراث د اسمانونو او د زمکو دی والله بما تعملون خبير الله تاسو په عملونو باندې خبردار دی